محسنات، محسن او محسنات دا هغه سړي او هغه ښځې ته ویلی شي چې هغې باندې مخکې د زنا تهمت نه لګېدلی. نو په دې آیات مبارک کې الله تعالی حد قذف ذکر کړي. حد قذف دې ته ویلی شي چې یو سړی په چا باندې تهمت ته زنا ولګي نو دې به څلور ګواهان پیش کړي. نو که څلور ګواهان او څلور ګواهان چې ګواهي څنګه ورکوي نو کالمیل فی المکحلة دې به وایي چې ما داسې لیدلي دي لکه د رنجو سلایې په رنجدان کې داسې ګواهي به ورکوي. دا څلور ګواهان به ګواهي ورکوي. نو چې کله دا څلور ګواهان ګواهي ورکړي د قاضي په عدالت کې نو که چېرې دا سړی او ښځه دواړه شادي شده وو نو دواړه بیا رجم کېږي. که دواړه غیر شادي شده وو نو دواړو ته بیا سلسل کوړې لګي. خو یو شادي شده یو غیر شادي شده و نو چې کوم شادي شده دی دوی به رجم کېږي، چې کوم غیر شادي شده دی ته به کوړې لګي. خو که بالفرض په دې څلورو ګواهانو کې یو کس د خپلې ګواهۍ نه واپس شو یا دې سړي دعوه وکړله تهمت یې ولګو خو څلور ګواهان یې برابر نه کړل نو په دې صورت کې چې چا تهمت لګولی دی دغه تهمت لګونکي ته به اتیا کوړې قاضي ورکوي. په دې کې بیا دا کېدلی شي چې په چا د تهمت لګولی دی او دې سړي دا سړی معاف کړو چې یاره ما د خدای دپاره معاف کړی دی نو دې ته دا اختیار شته نو قاضي به ورله بیا سزا نه ورکړي. البته په زنا باندې چې کله ګواهان ثابت شو نو که دی بیا څوک معاف کړي او ګنې معاف کړي شریعت په خامخا د حد لګي او دې حد کې څوک نرمي بیا نشي کولی. البته حد قذف کې دا نرمي کېږي چې دا کم مقذوف دی په چا دا کم دغه چې دی په چا چې تهمت لګولی دی نو که دوی ووایي چې یاره ما معاف کړی دی نو قاضي بیا معاف کولی شي. نو که د درې ګواهان پیش کړل، دوه ګواهان یې پیش کړل، یو ګواه یې پیش کړو یا څلور یې پیش کړل خو یو وروسته شو د ګواهۍ نه نو دا څلور واړو ته به حد قذف لګي اتیا اتیا کوړې. درې ګواهان پیش شو دې درې واړو ته به کوړې لګي نو یوه سزا یې دا شوله چې دې ته به کوړې لګي. اوس دې ځای کې سوال پیدا کېږي چې یاره په دغه ټایم کې څلور ګواهان پیدا کول دا خو ډېره مشکله ده. دا ډېره مشکله ده چې یو سړی په داسې حالات کې بل څوک چې بدکاري کوي نو خو په پټ ځای کې کوي نو که یو سړی چې ته ویني دا یو سړی به په مشکله سره ویني نو دا خو زنا طرف ته لاره اوارول دي. دې جواب شوی دی چې نه لاره اوارول نه دي. دا یو سړی چې وویني نو دوه کسان دې ګواهي ورکړي خو په لفظ د زنا سره د ګواهي نه ورکړي د قاضي په عدالت کې داسې دې نه وایي چې دې زنا کړې ده. خو زنا یې ووایي نو بیا څلور پکار دي او که څلور کې یو کم نو درې واړو ته به حد قذف لګي یا دوو ته به حد قذف لګي. نو دې به د زنا لفظ نه وي، دې به وایي چې ما بې حجابه لیدلي دي، ما په غلط کار لیدلي دي. لفظ د زنا به نه وي، صریح الفاظ سره به زنا نه استعمالي. نو بیا به قاضي تعزیرا دې ته سزا ورکړي. دې ته قاضي تعزیر دې ته ویلی شي چې قاضي کومه سزا مناسب ګڼي نو قاضي بیا ورکولی شي. دا مطلب نه دی چې خلک چې کوم دی څلور ګواهان موندل دا خو مشکل دي نو خلک په او زنا طرف ته لاره وارول دي چې څوک څه کوي نو کوي دي نه. بس دغه دوه ګواهان دي لړ شي ګواهي دي وکړي چې دوی مونږ په غلط حالت کې لیدلي دي یا په غیر شرعي حالت کې مو لیدلي دي نو قاضي به دې له سزا ورکوي، سختترینه سزا ولا هم ورکولی شي. دا بیا په قاضي باندې منحصره ده چې قاضي څومره سزا دا مناسب ګڼي دومره سزا به ورکړي. داسې نه چې دی خو په دې صورت کې به دا کم سړی چې تهمت لګوي دی به د حد قذف نه بچ شي، دی به د حد قذف نه بچ شي. لفظ د زنا به نه استعمالي. دا به وایي چې یاره بس دوی مونږ په غیر شرعي حالت کې لیدلي دي، دواړه مو بې حجابه لیدلي دي خو لفظ د زنا به نه استعمالي. نو بیا به قاضي دې ته سزا ورکړي او دا سړی به د حد قذف نه بچ شي. اتیا کوړې دي ووهئ. دا کومو چې ګواهي کړې ده نو چې دا درې دي او که دوه دي او که درې دي او که یو دی دا ټولو ته به حد قذف لګي اتیا اتیا کوړې. یو سزا دا شو په دنیا کې چې دې ته به اتیا اتیا کوړې لګي. همیشه دپاره به د دې ګواهي دا ویا مردود الشهادت دی د ویل شي د دې ګواهي په یو معامله کې نه قبلېږي. قاضي به د دې ګواهي نه قبلي ځکه دا دې ته حد قذف لګېدلی دی، په دې د تهمت دی په خلکو تهمت لګوي نو د دې الزام د وجې نه په دې د دې ګواهي قاضي نه قبلي. دا مردود الشهادت دی. په دې کې بیا اختلاف د امام ابو حنیفه یعنی زمونږ امام صاحب هغه فرمایي چې که دا سړی توبه هم وباسي او په چا چې تهمت لګول دي د هغه نه معافي هم وغواړي هغه معاف هم کړي بیا به همیشه دپاره د ګواهي نه قبلېږي. البته دومره به وشي چې دوی د حد قذف ولګېدو. دویم دا چې دوی خپل عمل ټیک کړو یعنې د سړي نه معافي وغوښتله، توبه یې وباسله، الله نه هم توبه وباسله او دې سړي نه هم معافي وغوښتله په چا چې تهمت لګولی دی.
نو په دې صورت کې به صرف دومره وشي چې دوی به د اخروي سزا نه بچ شي، الله به آخرت کې سزا نه ورکړي، الله به معاف کړي. البته د دې شهادت په د سر نه قبلېږي، نو دا د دغې سزا حصه ده، کوړي دي د دې شهادت نه قبلېدلي. دا زموږ د امام سي مذهب دی او د نورو امامانو په نسبت باندې چې کله دې توبه وباسله او د دې سړي نه معافي وغوښتله او دې سړي معاف کړل او دې ته کوړې ولګېدې، نو بس د کوړو نه وروسته دې توبه وباسله او دې سړي نه معافي هم وغوښته، دې سړي معاف هم کړو، چا باندې تهمت لګول دی. نو په دې صورت کې د دې ګواهي بیا به قبلېږي چې توبه وباسله سړي نه معافي وغوښتله، نو بیا به ګواهي قبلېږي. خو د نورو امامانو زموږ امام سی وایي چې نه، دا د دې حد چې کوم دی حصه ده، دا د دې سزا حصه ده، نو به کوړې لګي به همیشه دپاره دې ګواهي نه قبلېږي. البته چې دې توبه وباسي او د دې سړي نه معافي وغواړي، دې معاف کړي، نو د هغې نه وروسته به دومره وشي چې دې به د آخرت ته سزا نه الله تعالی چې کوم دی خلاص کړي، الله تعالی به معاف کړي.